السلام علیکم ملګرو. دا سیټه چې کومه ویډیوګانې ښکاري تاسو ته پته ده په تېر وخت کې چې سیما تلو د پاکستان نه، نو هغه غریب اوس په سرو سترګو باندې جاړي او وایي زه تنګه شوی یم، وایي زما دپاره فیصله وکړئ. او تاسو ته پته ده خپل خوږ دین اسلام یې پرېښی او بل هندوانو مذهب ته تلله. لیکن بل طرف ته که تاسو سوچ وکئ نو د انډیا نه چې کومه انجور راغله، نو اوس یې چې فاطمه نوم دی، فاطمه نوم یې چې دی، نو هغه ډېره زیاته خوشحاله ده او ښایسته ژوند تېروي. هغه مسلمانه شوې ده. نو څوک چې مسلمانۍ نه واوړي نو الله پاک ورسره داسې کار کوي. ګورئ هغه اوس په سرو سترګو باندې ژاړي، وایي زما لپاره څه فیصله وکړئ. ملګرو دا ویډیوګانې درباندې ګورم، ویډیوګانې راسره مکمل وګورئ او د نورو ملګرو سره مو شیر کړئ چې دې خلکو ته ورسي. څوک چې مسلمانۍ نه واوړي نو الله پاک ورسره داسې کار کوي. دا ویډیو وګورئ بیا پې خپلې خبرې کوو. मैं बहुत थक गई हूँ। बोले कोई भी फैसला कर ले, मैं बहुत थक गई हूँ सर। हम थक गए। ملګرو ویډیو هم وکتله، تاسو به د ویډیو کې کتلې ډېره زیاته جاړې وي زما لپاره څه فیصله وکړئ. پته نه چې دا به څه وایي ملګرو، خو لیکن چا چې دین ته سپک کتل دی نو الله پاک ورسره داسې کار کوي. دې نه به انډیا میډیا والا تپوس کوه، دې ویل ما ته مونځ نه راځي، ما ته کلمه نه راځي. نو ډېر د افسوس مقام دی نن اوس هغه الله پاک داسې کار وکړو ته چې د الله پاک دین هېروې نو الله پاک درسره داسې کار کوي. ګورئ که تاسو سوچ وکئ د انډیا نه چې کومه اجنې راغله هغه ډېره ښایسته ژوند تېروي، ډېر زبردست ژوند تېروي او ډېر په خوشحالۍ باندې ګرځي. پاکستان یې ډېر زیات خوښ دی، ډېر خلک یې ډېر زیات پښتانه یې ډېر زیات خوښ دي. نو موږ له همداسې اخلاق پکار دي. او که کومه چې دا بله جینۍ چې تلله انډیا ته نو په افسوس کوي، جاړي او څه ناشنا زندګي ده، په عذاب کې زندګي تېروي. ملګرو نو چېرته خپل دین اسلام ته سپک مه ګورئ، د خپل دین اسلام مخکې کړئ، د خلکو ته وښایئ چې زموږ دین اسلام داسې دی. دې ته اوس وګوره په انډیا کې څوک د سره قدر نه کوي او خاوند یې پته نه چې جدا شوی دی که څه وجه ده، چې د هغه له وجې نه دا اوس خفه ده او دین یې هم پرېښی دی، پاکستان ته هم نشي راتلی. موږ له خپل دین باندې فخر پکار دی. د الله پاک لاک لاک شکر دی چې خدای مسلمانان پیدا کړي یو، ځکه چې نن زمونږ مسلمانۍ ته وګوره څومره ښایسته دین دی، زمونږ عزت پکې دی. نن که تاسو سوچ وکئ څوک چې بل مذهب ته واوړي نو هغه ته بیا ګوره چې د هغه سره څنګه حل کېږي. هغه خفګان سره ژوند تېروي، لنډ او تنګ ژوند به وي. نو په دې خپل اسلام باندې خوشحاله اوسئ چې چېرته اوسئ آباد اوسئ ملګرو. او دا ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ چې دې خلکو ته ورسي څوک چې د اسلام نه واوړي نو الله پاک ورسره څه کار کوي. نو ډېر عبرتناکه ویډیو ده، ډېر عبرت پکې زموږ دپاره دی، زموږ د مسلمانانو دپاره چې بله ورځ د څوک هسې غلطۍ ونه کړي چې د مسلمانۍ نه واوړي، په الله پاک باندې یقین نه کوي او د نورو مذهبونو ته واوړي نو الله پاک ورسره داسې کار کوي. چې چېرته اوسئ آباد اوسئ، انشاءالله میلاویږو په بله ویډیو کې او خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ.